چې شکیل خان خبره چې طبیعت یې ټیک نه و چې 109 زما دا ټول چې په 15 باندې څه شوي دي د دې ټول مازغه د نادیې بیبي دي 109 یې پې کړی دی د منیجر دلته بیا وایي په خپل پریس کانفرنس کې که ما ته څه وشو زما سابقي کور والا ته څه وشو زما بچو ته څه وشو نو د بشیر خان زامن بې ذمهواري نو ته په 109 کې هغې په خپل پریس کانفرنس کې تاسو 3 کسان نومینیټ کړي یې ته کمشنر فضل خان چې تاسو به زما ملزمان یې دلته ته وایې چې افضل وي نقصان یې چاته دی فایدې چاته ده فایدې هم تاته ده هر څه تاته دي او د هغې بچي هغه د نادیې بیبي بچي دی د ګلزار خان وسی دي او په پښتو په وطن کې مونږ شکر دی کلک پښتانه د پښتو په وطن کې خلک په زنانه په ماشومانو او په مشرانو نه ډز کوي نه دعوه کوي د پښتو دعوه چې په خپلې په سابقې ښځې باندې 109 دعوه وکړه نو دقلته پښتو شریعت هر څه لاړل بلې وی دا څه خبره چې زه ځکه کوم چې ما ته هغوی دا خبره کړې ده ده وی چې په ګوډ ویل باندې ما جیپ ورکړی دی او دومره بې پښتو کار یې کړی دی چې په پریس کانفرنس کې د خپل بچو او د خپل سابقې کور والا نمبر هم د ګاډي ورکړی دی چې دا فلانکي نمبر ګاډي دی دې کې هغه ګرځي دا ګاډي جی حسینه سکلین یې نوم دی اډیشنل سیشن جج ده د اسلام آباد دا ول هغې ورکړی دی د هغې په حکم شوی دی دی وایي چې زه به په اف آی آر وکړم نو 3 کاله وشو پکار دی چې اف آی آر پې تا کړی نو دقه جی بل جی چې ګوډ ویل جسچر دغه پکې دا ټکي استعمال کړي زه جی د بابر ستار صاحب په عدالت کې وم زمونږ په اسلام آباد های کورټ کې د فیکټرۍ بارې کې کیس دی چې کله جی سو کور والا پرېږدي نو عدالت په هغې باندې مینټننس ولګوي چې دې تر مرګه پورې به دې زنانه له دومره پیسې ته ماهانه خرچه ورکړي نانو نفاقه ورته چې څه ته وایي هغه جی 6 میاشتو د نو ورکړی دی وایي چې زه ول خرچه ورکوم هغې له د 6 میاشتو نو ورکړی د هغې تفصیل جی د هغې په بینک سټیټمنټ کې شته بابر ستار صاحب د وکیل عارف ګیګیاني وکیلو هغه ته وی چې بل تاریخ نه مخکې تاسو دا ورکړي ګورې ښه به ني د دې به ډېر غلط اثر تاسو ته ملاویږي نو جی دا په زور د عدالت په حکم یې ورکړی دی بل جی اخیره یو څو خبرو ته راځو دا خبرې اوږدېږي دی وایي چې ما ډي پي او صاحب له درخواست ورکړی چې د افضل خلاف او زما دغې درخواست هیڅ ونه شو نو دومره تیز دغه چې کم دی چې که نه انصاف بل چاته نه ملاویږي بغیر د کمشنر صاحب د وینا او د فضل خان د وینا نه په 31 12 باندې ادم خان درخواست ورکړی دی او په یکم باندې هلته ریسیف شوی دی زه پکې اس پی انویسټیګیشن سجاد خان چې اوس هم کم دی د زه راغوښتم چې ستا خلاف درخواست راغلی دی مایجي وایې وایي تا دا ځمکه مایجي ما دا غشتې ده وایي څه شته ده سره مایجي دا سټام دی انتقال دی ولې نه دی کړی مایجي څه ټیکسونه دومره ډېر دي او څه لا ما پیمنټ پوره نه دی کړی نو چې پیمنټ وشي د پراپرټۍ په طریقه دا ده چې کله پیمنټ وشي نو خلک انتقال وکړي هغه وی ټیک ده بل جی دا وی چې په هره تاڼه کې په دوی باندې د قبضه مافیا او د قبضې اف آی آر دي نو جی دا 400 ده او شکر الحمدلله تاسو نه پولیس هم یریږي د پریس والا نه مهرباني به وکړې دلته چې څو تاڼې دي که په ما باندې یا زما پرونو یا زما په کور باندې یو اف آی آر ده قبضه مافیایي نو بالکل زه جرمدار یم د 302 بی ځکه زمونږ د پښتو وطن دی زمونږ دشمنۍ پاتې شوي دي زمونږ روغې شوي دي مونږ نه خلک وجلي شوي دي هغه هم شکر الحمدلله سپریم کورټ پورې مونږ په هر کیس کې باعزته بری شوي یو کې شکر الحمدلله نه سزا شوي نم داسې څه کړي دي چې مونږ سزا شو د ظلم خلاف یو ټول عمر به د تورسرو د چې کوم ځپلي شوي خلک دي د هغوی په سر به لاس ږدو
مخکې میخې دی بیا بیږدو. دا کلو وایو چې که تاسو دې ته قبضه مافیا وایې نو یا بسم الله چې د ځپلو خلکو په سر څوک لاس ږدي. دا زنانه ځپلې شوې وه، زما پلار له راغلی او چې کاکا زما په سر لاس کېده، لاس هم پې ایښې دی او تر مرګه پورې به هم پې لاس یې کښېري. ډېر د عزت د کور خلک دی او انشاءالله نور به هم چې څوک ځپلي خلک راځي د دې عدم شانتې د ظالمانو خلاف به مونږ هر وخت ودرېږو. مونږ ته به سخت هم راځي، مونږ به جیلونو ته هم ځو ځکه دا زورور دي. کمیشنر چې ستا اکټینګ کمیشنر هغه ستا خلاف وي، ستا چې ایم این اے ستا خلاف وي، د هغې باوجود به انشاءالله مونږ په خپل ځای ولاړو. بل ده ووې چې د دوی آمدن د دوی ذرایع نو شکر الحمدلله پښتانه وو، د دم یو پمپ دی سی این جي، زمونږ هم پمپ دی. د ده د پلار چې څومره ځمکه د زمونږ به هم تقریبا که زیاته نه نو کمه به نه، خپل وس مطابق کاروبار کوو، دکانونه هم دي، هر څه شکر الحمدلله. که یو شی را باندې تاسو چې د دې ضلع که یو شی را باندې غیر قانوني ثابته شو نو زمونږ ریوان او ستاسو لاس. بل جی